अस्सलामुअलैकुम मलगरो बिलआखिर द गंडापुर हकीकत په 100 کې 80% ښکارا شو دا پته نن د پی ټی آی والا تم ولګېدله د گنڈاپور د بیان د تحقیقاتو مطالبه کړې ده شهرام خان ترکزی اخیر ولی گنڈاپور څه بیانات ورکړي دي د مفتی اسد محمود صاحب خبره رښتیا شوه چې گنڈاپور کارنده دی او دا یو ټټو دی نو د چا نو ملګرو گنڈاپور بیان ورکړی دی او د ریاست مخالف زنانا مارنګ بلوچ د هغې د حمایت اعلان یې کړی دی او بیا دا بیان هم ورکړی دی چې زه د خپلې صوبې نه زبردستۍ افغان مهاجرین ویستلو ته تیار نه یم نو ملګرو گنڈاپور دومره اختیار لري دومره طاقت لري چې هغه دا داسې قسمه بیانات ورکړي او د افغان مهاجرینو خلاف چې کومه فیصله شوې ده دا حکومت او ریاست کړې ده او گنڈاپور د هغې خلاف میدان ته راووته او بیان یې ورکو چې زه د دې منلو ته تیار نه یم نو آیا په دغه خیبر پښتونخوا کې چې په پښتنو کم ظلم کېده او د هغې دپاره یوه جرګه راغله او په هغه جرګه باندې چې کم کریک ډاون وشو د پولیسو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د طرفه نو په هغه وخت کې گنڈاپور دا خبره کړې وه چې دا پولیس زما په اختیار کې نه دی دا د وفاقي حکومت په اختیار کې دی او دا د وزیر داخله په اختیار کې دی نو نن څنګه دغه پولیس تا په اختیار کې شو چې ته هغوی ته د آرډر ورکې حکم ورکې چې د صوبې نه زبردستي افغان مهاجرین ونه باسئ نو دا نن څنګه ستا په اختیار کې رال او هغه ملک نصیر چې نن هم گرفتار دی او بندي دی نو هغه چا گرفتار کړی د خیبر پښتونخوا پولیسو گرفتار کړی په هغه وخت کې ستا په اختیار کې نو پولیس او اوس ستا په اختیار کې رال نو حقیقت ښکاره شو چې د ریاست مخالف د دغه زنانه حمایت کول او بیا د ریاست د فیصلې مخالفت کول نو په اصل کې د دې بیان د تحقیقاتو مطالبه کړې ده شهرام خان ترکزی چې د مطالبه کړې ده چې د دې تحقیقات دی وشي چې گنڈاپور د بیانات د چا په ایمان باندې ورکوي او د دې شاته کم طاقت دی چې هغه د گنڈاپور په ذریعه داسې قسمه بیانات ورکوي د چا دپاره د دې بیاناتو نه خو گنڈاپور ته هیڅ قسمه نقصان نشته د دې نقصان برای راست د پی ټی آی لیډرشپ ته او بالخصوص د پی ټی آی مشر عمران خان ته د دې نه غټ نقصانات دي دا چې دا کم قسمه بیانات ورکوي د دې گنڈاپور دا تاثر ورکوي چې پی ټی آی هم د غدارانو په صف کې ولاړه ده او په هغه صف کې د پی ټی آی والا هم دي لکه څنګه چې دغه مارنګ بلوچ دا او یا نور دي چې د ریاست مخالف دي نو گنڈاپور د دې بیاناتو مقصد دا دی او دا تاثر ورکوي چې پی ټی آی هم په دغه صف کې ولاړه ده د ریاست مخالف او د ریاست د غدارانو په صف کې ولاړه ده نو ځکه شهرام خان ترکزی بیان ورکړی دی چې د گنڈاپور د دې بیان تحقیقات دی وشي چې د چا په ایما باندې او د په شا چې کم طاقت دی هغه څوک دی چې د هغه په چې د گنڈاپور په ذریعه داسې قسمه بیانات ورکوي او پی ټی آی دپاره یو مصیبت جوړیږي او خاص کر د عمران خان دپاره او بیا د پی ټی آی والا زنده‌باد نارې وایي د گنڈاپور و ظالمانو هغه تاسو لګیا دی کندې تم غورځوي پوره پارټۍ د هغې صفایا د لکوي بل طرف ته خبر را روان دی چې د گنڈاپور چوټي کېدو والا ده او په خیبر پښتونخوا کې یو ګروپ جوړ شوی دی د گنڈاپور خلاف چې ډیر زر تر زره به د دې نتیجه راوځي او گنڈاپور کې دی چې چوټي هم شي نو شکر دی چې دې خلکو ته نن پته ولګېده چې گنڈاپور په اصل کې د پی ټی آی نه دا د بل چا کس دی